یو کس تپوس کړ دی که چېرې یو سړی د چا د پټي نه بغیر د مالک د اجازت نه څه شی راړي، ګنۍ راړو، وږی راړو، او بل سړی ته ووایي چې راشه وخوره، نو هغه د سره خوړی شي او دا خوراک د بل سړي دپاره حلال دی که حرام دی؟ هغه دپاره هم حرام دی چې ده ته پته دی چې دی د پردي پټي نه بغیر اجازت نه راوړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به ماشومان هم منع کېدل چې کجورو ته به سوختي یا به چا کاڼی وویشتو نو په هغې باندې پابندي وه چې داسې نه. البته که لاره کې میوه راپرېوته او تا د لارې نه اوچته که نو خیر دی اوچتولی شي. بعضې خلک نن سبا خو پټو ته ضرورت هم نشته. اوس دې ورځو کې دا ټکټر ټرالۍ د ګنو نه ډکې ډکې ځي، نو چې کوم ځای کې د ګنو میل دی شوګر میل، نو هلته کې بهر ولاړي په قطار کې یو هم په سیکل ځه ګني ترې راوباسه. پرون مې وکتل، زه د ژوب نه راتلم، د ژوب نه هغه بلوچستان نه په سړک باندې، نو د ډر اسماعیل خان سره چې کوم دی نو یو کس په سیکل ولاړ دی او ټکټر د ګنو ټرالي ډکه ولاړه ده او دی راوباسي یو غټ ګېډۍ جوړ کړی. ته به وایې دا ګني ټول د دې یو ګنۍ راوباسي یو ګېډۍ جوړ کړو، دا به دې کور ته وړي. هلکه دا حرام نه دي. داسې ګېډۍ چې تا یوړو، داسې ګېټۍ زید عمر بکر دا ټول خلک وړي، د هغې زمیندار خو بیړه چپه که تاسو هغه به څه کوي؟ دا یو ګنۍ حرام دی. او دا چې ته کور ته وړې خپله خورې، په ښځې خورې، په بچو خورې، دا حرام دي. دا دغسې نه ځي. چې په خپل اجازه سره څوک څه شی درکړي نو هغه وړی شي. او که هغه هم تا غوستی نو سوال دی، سوال کول حرام دي. یو مسلمان غیرت دا تقاضا نه کوي چې دی د چا نه شی وغواړي. استغنا په ځان کې پیدا کول پکار دي. بیا د خلکو نه بغلا غوندې باندې دا ټرک نه ټرالۍ نه ګنۍ ایستل دا ټیک نه ده.